څلور کارونه په دې روژه کې کوئ او ډېرې کوئ، په کثرت سره کوئ، هر وخت کوئ. دا زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او د خوند خبره دا ده چې په دې کې دوه کارونه د الله دپاره دي او د خپل ځان دپاره دي. نو د دې راوي حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه دی، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل چې په روژه کې څلور کارونه په کثرت سره کوئ. اولنی دوه د الله دپاره او ورپسې دوه د خپل ځان دپاره. اولنی دوه د الله دپاره کوم کارونه دي؟ هغه دی اولنې لا اله الا الله ویل او ورپسې دویم استغفر الله ویل. څومره آسان دي. په دې روژه کې که ته نور ذکرونه کې هغه یو طرف ته که، خو د لا اله الا الله او د استغفر الله کثرت چې ستا ژبه په هر حالت کې او په هر وخت کې په دغه دوه ذکرونو باندې مشغوله او ستا ژبه په دې دوه ذکرونو باندې لمدوي، لا اله الا الله ویل او استغفر الله ویل. که تاسو خپل انلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې انلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ، نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمۍ کې ایډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې اکیډمۍ کې داخله وکړئ، ان شاء الله العظیم په احسن طریقه سره، په بهتره طریقې سره به تاسو کشرانو ته تاسو ته دینی زده کړې درکول کیږي. دوه هغه کارونه چې د خپل ځان دپاره دي هغه دی چې د جنت طلب کول او د جهنم نه پناه غوښتل. په کومو الفاظو سره؟ اللهم انی اسألک الجنه. هر وخت دا دعا غوښتل د الله نه چې یا الله ما ته جنت را نصیب کا. او د جهنم نه پناه غوښتل، اللهم اجرنا من النار، یا الله ما د جهنم د اور نه وساتي. دغه دو دعاګانې د خپل ځان دپاره هر وخت غوښتل. نو څلور کارونه دي. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ریکمنډ کوي چې په رمضان کې دغه څلور کارونه کوي. دو د خپل ځان دپاره، دو د الله دپاره. د خپل ځان دپاره د جنت طلب کول، د جهنم نه پناه غوښتل، او د الله دپاره توبه و استغفار کول او لا اله الا الله ویل. نو ان شاء الله دغه څلور کارونه موږ تاسو نه بالکل پاتې نشي په دې رمضان کې. خپل یې موکو او نورو مسلمانانو ته هم دغه ویډیو ور